الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سرزمین خان بدرګوال پیرسادون انیق پنې غبرلون ټي وي سره تاسو مخاطب یم. زموږ سره د پیرسادون نوموړي خلک شته دلته پروګرام ته راغلي دي. موږ لږ معلومات کوو د سکول باره کې د دې چې د دې سره یې السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو احمد نوم یې تخبای ایجوکیټرز ډایرکټر یم او د سره د پرایویټ سکولونو چې کوم تنظیم دی هب پرایویټ ایجوکیشن او په نوم یادېږي هغې تحصیل تخبای صدر هم یم. څنګه چې تاسو ته پته ده موجوده حالاتو کې کوم چې تعلیمي ادارې دي دا ډېر مشکلاتو سره مخ دي او په دې مشکلاتو کې دا تعلیمي ادارې چلول دا خدمات ورکول دا ډېر ګرانه خبره ده. څنګه چې تاسو ته پته ده ټایم په ټایم باندې حکومت تعلیم دشمن پالیسیانې راځي. کله چې کوم دی کرونا په نوم باندې موږ باندې مختلف قسمه چوټیانې راولي. څنګه چې تیر کال هم په 13 مارچ باندې کرونا راغلې وه او سکولونه تعلیمي ادارې شپږ اووه میاشتو لپاره بندي شوې وې. په هغې کې که تعلیمي ادارو ته نقصان شوی دی خو د قوم ماشومانو ته ډېر زیات نقصان شوی دی ځکه چې د قوم ماشومان چې کوم دی نو هغه به زه ووایم 5-6 کاله وروسته شول. خلک په مخکې ځي او زمونږ د قوم ماشومان زمونږ بچي چې کوم دی هغه 5-6 کاله وروسته شول. د دې سره سره چې کوم دی د کوم ټیچرز دي هغوی ته هم مشکلات دي. دې سکول کې چې کوم سټاف کار کوي نو لکه یو سړی به هم داسې نه وي چې هغه به مطلب صاحب جایداده وي. هغه راځي دلته به نوکري کوي دلته به مطلب خپل ټایم تېروي هغه به تنخواه اخلي په هغې به خپلو وړو بچو له به وړه راوړي روزي به ګټي. نو دغې سره چې کله تعلیمي اداره بندېږي نو د هغې سره چې کوم دی د هغه سکول هغه ادارې چوکیدار هم سفر کیږي ماشوم هم سفر کیږي والد هم سفر کیږي سکول والا په خپله هم سفر کیږي. نو نن موږ په پیرسدو هرا پبلک های سکول کې ناست یو. دلته یو انول ډے پروګرام دی ماشومانو نتایج دي هغې ته راغلي یو. بس ګورو به انشاءالله چې پیرسدو عوام چې کوم دی نو هغه د تعلیم سره څونه شوق لري. ډېره مهرباني. لږ معلومات به ستاسو نه دا وکړو چې کوم کمی راغی او کوم مشکلات موږ ته راپېښ دي په دې وطن کې د تعلیم په شعبه کې. نو آیا دا به ریکور شي دا کوم کمی چې راغی او کوم مشکلات تېر شو د چوټیانو په بند؟ ریکور کېدی خو جي نه شي. البته ورنږدې به شو داسې هغه په یو صورت باندې چې کله د ماشوم پلار او د ماشوم استاد دواړه په یو پیج باندې شي دواړه چې کوم دی نو لکه مطلب دا عهد وکړي چې موږ نه کوم کمی شوی دی کوم کمی راغلی دی زموږ د وجې نه دی راغلی د حکومت د وجې راغلی دی د دې کرونا د وجې راغلی دی. دا یو وبا وه یوازې پاکستان کې نه وه په ټوله دنیا کې دا وبا راغلی ده. هر ځای کې دغه شان نظام دی. خو بیا هم که موږ سوچ وکړو د خپل ملک د نورو ملکونو سره کمپیر کړو نو زموږ ملک ډېر زیات وروسته دی په تعلیم کې په سبق کې ډېر وروسته دی. چې کله پرې داسې بیا یو پنډیمک داسې یو مسله راشي داسې چوټیانې راشي نو د هغې سره دا نور هم وروسته کېږي. نو انشاءالله دا کمی به ریکور شي. څنګه چې زیات سره سکولونه 95% سکولز چې کوم دي پرایویټ سکولز خبره به زه وکړم دي چې کوم دی نو د ټول کال کورس هغه دي په 5 میاشتو کې کور کړی دی. څنګه زه به د خپل سکول مثال واخلم داسې زما سره خوا کې نور دي هغوی هم داسې به عارف صاحب هم دلته هرا پبلک های سکول فار ایگزامپل که 100% کورس دوی نه کور کړی نو زما یقین دی دا چې لکه 90% کورس به دوی کور کړی وي. نو انشاءالله دا به زر ریکور شي. خو په هغې کې یو شرط دا دی چې والد او استاد چې کوم دی دواړه په یو پیج باندې دواړه یو ځای یو پلیټفارم باندې. ډېره مننه. دا بل ملګری هم زموږ سره ناست دی لږ معلومات کوي چې کوم نتایج چې وځي نو وړو خو ډېر زیاته چوټي تېره کړله او څه خاص اکټیویټیز د سکولونو نه دي چلېدلي. آیا دا نتایج په کومه دغه کې وځي چې د دې به د وړو دومره دي قابلانو کار کړی دی یا پیپر یې صحیح طریقې سره شوي که نو هم ډارې کړي بس؟ جی سر دومره خو چې کوم دی نسې اکټیویټي سکولونو والا په خپله باندې هم دا یو کوشش وي چې هغوی ماشومانو ته چې کوم دی څه ورکړي نو څه نه څه خو به دوی چې کوم دی نو کار کړی به هر حال هغه افیکټ شوي دي څه حده پورې د ماشومانو هغه تعلیمي اکټیویټي هغه ډېر کم دي. خو به هر حال بیا هم چې کوم دی لکه موږ خو تعلیمي سفر ودرولی نه شو د هغې په وجه باندې چې کوم دی دا زموږ مجبوري ده چې خامخا به موږ یو سټیپ مخکې ځو دوی د نتیجې یا چې کوم دی نو اپګریډیشن ځکه چې زندګي خو د چا انتظار نه کوي نو تقریبا یقینا چې انشاءالله ښه ریزلټ به وي د دوی پرې اپګریډیشن باندې دومره مسله به نه وي. ډېره مهرباني.
سلام کوو د وطن زلمو ته او هغه خلکو ته چې څوک د تعلیم په مد کې خدمات انجام کوي. مهرباني.